افغانستان یو ملګری دی جنرال مبین، هغه اکثر د پښتنو په منځ کې دا ډېر دغه کوي چې نو دغه د میسج صحیح ورکوي که غلط ورکوي. زموږ خو دا کوچنی ژوند ده، نو که په افغانستان کې که په پاکستان کې کوم ژوند چې تاسو ولیدو دا زموږ ژوند ده. هلته کې هم داسې په شاړو باندې تېرېږي او دلته هلته موږ په دې حساب باندې پوسېږو. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو دلته کې د کاکا سره ولاړ یم، دا د افغانستان اوسېدونکي دي خو دلته پاکستان کې اوسېږي. د دوی د زندګۍ باره کې یو څو ښایسته ښایسته خبر را سره واورئ چې د دوی پاکستان کې ژوند څنګه تېرېږي او دوی نور چې کوم افغانیان د نفرت خورئ هغوی له څه میسج ورکوي. د کاکا سره به یو دوه خبرې کوو انشاءالله. ټوله ویډیو موږ سره وګورئ. وعلیکم السلام. څنګه هلې کاکا؟ شکر الحمدلله خیرات دی. پاکستان کې مو څونه وخت شو؟ یاره زه د 10 کالو راغلی یم، سږ کال مې 40 کال پاکستان کې دی. 40 کاله. دلته مو زندګي څنګه تېرېږي؟ ډېره شکر ده، ډېره ښه تېرېږي، ډېره ښه تېرېږي. دې ملک چې کومه د موږ کوم عزت کړی دی واده خپل مور و پلار هم نه دی کړی. نو دا کوم رونه چې لکه څنګه به زه خبره وکړم تاسو له به علم کوي، د افغانستان یو ملګری دی جنرال مبین، هغه اکثر د پښتنو په منځ کې دا ډېر دغه کوي چې نو دغه د میسج صحیح ورکوي که غلط ورکوي. نو بس هغه باندې موږ نه پوهېږو. موږ کوچیان خلک یم، تعلیم لرو نه، او کوچیان خلک تعلیم نه لرو. کابل کې هم دا ژوند دی، په دې ملک کې هم دا ژوند دی، دا ګډ او دغه شیز ژوند دی وخو او په هغه حساب موږ نه پوهېږو. سیاست په خبرو موږ نه پوهېږو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو زندگی پاکستان کې څنګه تېرېږي؟ پیدایش مو دلته شوی که افغانستان کې شوی؟ زما پیدایش پاکستان دی او زه تقریبا افغانستان ته تللی هم نه یم. زه په پاکستان کې شکر دی خوشحال یم. پاکستان کې ما رزق خوړلی او زه د پاکستان هره شکریا ادا کوم. او پاتې شوه زموږ د ژوند خبره. زموږ خو دا کوچنی ژوند ده، نو که په افغانستان کې که په پاکستان کې کوم ژوند چې تاسو ولیدو دا زموږ ژوند ده. هلته کې هم داسې په شاړو باندې تېرېږي او دلته هلته موږ په دې حساب باندې پوسېږو. افغانستان کې لکه مطلب زه خو افغانستان ته تللی نه یم، خو زموږ مشران چې کوم هغوی چې کوم کیسې کوي کوم هغه کوي نو هغه بلکل څنګه ژوند چې موږ دلته تېروو داسې ژوند هغوی هلته تېر کړی و. خپل 10 کالو راغلی یم، 40 کاله مې پاکستان کې کېږي او پاکستان کې مې 8 کاله وروسته واده شوی دی. بیا مې بچي دي، بچیو مې بچي دي، واده ورېده چې بچو نه تپوس وکړم چې موږ کوم ملک دی؟ وایي دا ملک دی. لکه دی له پاکستان کې لوی شوي دي که نه، نو به د دې صرف هم دقه یو خبره یاده ده چې بی مونږ خو پاکستان پیژنو، افغانستان خو موږ سره افغانستان نه پیژنو. شوي پاکستان کې، سړي شوي پاکستان کې، بچي پاکستان کې شوي دي او ملک خپل پاکستان بولي. داسې وایم چې موږ یو بل سره مینه محبت لکه پاکستان او افغانستان دواړه پښتانه دي، په یو خوا بل خوا دواړه ورورولي یو بل سره وساتي او مینه محبت او د لارې اسانتیا هم راشي. موږ اوس نه پاکستان ته تللی شو نه دغسې ډول څوک راتلی شي. ښه جي کاکا تاسو څه میسج ورکوئ؟ موږ خو دا میسج ورکوو چې موږ ډېر عمر الحمدلله په پاکستان کې تېر کړو او ډېر خوشحاله زندګي م تر اوسه پورې تېره کړې ده. څونه وخت کېږي تقریبا 40 کاله اندازه عمر به زما وي. دا ټوله موږ په پاکستان کې تېره کړې، ډېره ښایسته زندګي م تېره کړه، ښه د مینې محبت زندګي م تېره کړله. او نور موږ دا وایو چې خپل منځ کې لالچ پیدا نه شي او موږ او د افغانستان تر منځ که وروري راسي او که مینه محبت راسي او ښه زندګي راسي، موږ به په دې باندې ډېر خوشحال یو. ماشاءالله زبردست ښه میسج کاکا ورکو. دې سره ستاسو ورور احتشام الحق تاسو نه اجازت غواړي. د الله په امان.